بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یو نن نوی ویلاګ سره زه یم سید کبیر ریشا. ګرانو کتونکو، خبره وکړو د پی ټی آی چې کوم پروټیسټ یا درنې شروع دي په هغې باندې. پرون کوم اپډیټ سو په هغې باندې به هم خبرې کوو، خو د هغې نه مخکې دغه یو وړه شانتي ویډیو کوم چې د اټک د پل ده او دغه اټک پل یې بیګا بند کړی و، په هغې باندې به خبره کوو، خو دغه ویډیو را سره اول وګورئ. जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है. जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी. जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी. जिंदा है वर्कर, जिंदा है. रमजान का वर्कर, जिंदा है. खान का वर्कर, जिंदा है. कप्तान का वर्कर, जिंदा है. جی کتونکو، دغه ویډیو تاسو وکتله چې دا کومه ویډیو ده نو دا د اټک د پل ده. بیګا تقریبا څه اووه غنټې چې کوم دی په دغه اټک پل باندې زه په خپله باندې ولاړ وم او چې کوم د ګراوند چې کوم صورتحال و هغه به نن تاسو ته شریک کومه. مونږ وکتل چې موټروی هم زی په زی باندې بنده وه، که هغه د صوابۍ نه وه یا مردان نه وه یا چارسدې نه وه یا غازي انټرچینج چې کوم و. دې خوا که موږ جي ټي روډ وګورو نو جي ټي روډ هم په مختلف ځینو کې چې کوم دی نو هغه بند کړلی شوی و. خو یو سوال دلته کې اوچتېږي او دغه سوال دی چې خلک هم دغه ګیله کوي چې دغه پروټیسټ یا دی کوي یا دغه درنه کوي نو دا دی چاته کوي. دغه درنه یا دغه پروټیسټ دی له پکار دغه دی چې لاړ شي او د اسلام آباد چې کوم مین ځینې دي چې په هغې کې کیني او دغه درنه او دغه پروټیسټ په هغه ځینو کې وکړي. که دوی په خیبر پښتونخوا کې پروټیسټ کوي یا د خیبر پښتونخوا عوامو ته کوم تکلیف ورکوي نو دغه سره به نه خو د خان صاحب چې کوم هغه علاج دی هغه به جاري شي یا چې کوم د خان صاحب د ملاقات خبرې کېږي چې فیملی ملاقات به وشي نو دغه پروټیسټ یا دغه درنو سره د دغه ملاقات کېدل ماته نه لګي چې دغه وشي یا الټا البته نور به هم سخت شي. خو هلته کې چې کوم ځینې خلک وو په ګاډو کې ناست وو، مشران او ځوانان، هلکان، ماشومان، زنانه وو، دغه څه کسان موږ په دې خپلو سترګو باندې وکتل چې بعضې کسانو پکې خیرې کولې چې یاره دغه روډ دی بند کړی دی او دغه خو خپل د صوبې چې کوم ولس دي هغې ته تکلیف ورکوي نو نه دي په کار چې د ولس خلکو ته تکلیف ورکړي. چې کوم وفاق سره مسله روانه ده، په کار دی چې لاړ شي وفاق ته کینی، هلته کې لارې بندې کړي، هلته وفاق ته زور ورکړي، د وفاق چې کوم دغه دی ځینې دي هغه بند کړلی شي. خو دې خوا موږ وکتل چې اټک نه دې خوا د پل نه دې خوا مطلب یعنی د خیبر پښتونخوا حدودو کې چې کوم دی نو لارې بند کړلی شوې وې او خلکو ته یو شمېر مسلې مخې ته راغلی وې. بیګا تقریبا ډیر زیات لیټ ټایم او تقریبا څه 12 نه پس چې کوم دی نو هم مونږ وکتل چې کومې زنانه وې هغه د ګاونډ نه کوز شوه، پیاده راوړی دی او پیاده چې کوم دی بیا خوا بل اړخ ته وړی دی نو چا به ځان له نور ګاډي کول او چا به څوک به پیاده روان وو. خو هلته کې بیا مونږ نور کسان هم دغسې وکتل چې کم هغوی په خپله دغه چې کومه درنه وه هغې ته راله او شرکت یې وکړو، هلکانو هغوی ورته په خپله هغه د درنې خلکو ته وویل چې ګوره مونږ هم د پی ټي آی چې کوم دی نو ورکران یو، مونږ هم په عمران خان باندې ځان قربانو، خو دغه مقصد نه دی د قربانولو چې تاسو په خپله صوبه کې خپل د صوبې خلکو ته چې کوم دی نو لاره بند کوئ. په کار دا ده چې تاسو د خپلې صوبې خلک فیسیلیټیټ کوئ، تاسو د خپلې صوبې خلکو ته لاره کولو کوئ چې هغوی خپل کورونو ته لاړ شي، ځکه چې په دې کې په ګاډو کې ماشومان دي، زنانه دي، بوډاګان دي، چا سره بیماریان دي، چا څوک د شوګر بیمار دي نو نه دي په کار چې دغه ګاډو کې ناست دي، ځکه چې یو شمېر مسلې دي خلکو ته پرېږدی چې دغه د ولس لاړ شي. نو په هغې کې هم مونږ وکتل چې څه لږ شانتې تاوتریخوالی د هلکانو در منځه رالو، خو خدای پاک خیر کړو ځکه چې جذباتیان دي ټول. نو د پی ټي آی خلکو ته دغه یو ریکویسټ دی، که تاسو لارې بندول غواړئ، تاسو پروټیسټ کوئ، تاسو درنه ورکوئ، دا ستاسو حق دی چې تاسو د خپل لیډر دپاره لاړ شئ، لارې هم بندې کړئ، پروټیسټ یې وکړئ، هر څه وکړئ، خو د صوبې نه اخوا لاړ شئ، ځکه چې په دغه صوبه کې دغه هر څه بندول دا د خپلې صوبې نقصان دی، دا د وفاق نقصان نه دی. آیا تاسو چې کوم پروټیسټ کوئ یا کومه درنه کوئ په دې باندې به خان صاحب رها شي؟ نه. یا تاسو چې کوم پروټیسټ او درنې کوئ او دغه لارې بندوئ نو په دې باندې به د خان صاحب علاج جاري وساتلی شي؟ نه. کم از کم داسې کار وکئ چې په هغې باندې ستاسو د خیبر پښتونخوا ولس ته یا دې ته نقصان ونه رسي. که مونږ خبرو کړو د بیګاني پروټیسټ چې کوم د اټک د پل غاړې ته و نو په هغې کې مونږ وکتل چې حاجي فضل الله خان چې کوم دی نو هغه شرکت کړی، ورسره عرفان سلیم صاحب چې کوم دی نو هغه شرکت کړی. خو عرفان سلیم صاحب
چې در کومه حده پورې مونږ په هغه ځای کې موجود وو، نو عرفان سلیم صاحب خو په سترګو باندې مخې ته رالو، خو فضل الهي صاحب ما صرف لږ سات له وکتلو، بیا چې دوباره مونږ رالو نو فضل الهي صاحب په هغه درنه کې نه و. یو خو دا پکار دی چې کوم د پی ټی آی چې کوم درمنځه ایم پی ایګان دي، ایم این ایګان دي، یو خو دوی له یو شډول پکار دی چې دوی به خپل منځ کې چرته کینی. یو خو که موږ وګورو نو د پی ټی آی خپل منځ کې چې کوم اختلافات روان دي نو موږ خو په هغې باندې نه پوهېږو. بیا یو ګورو چې څه کسان د اټک په پل باندې دی خوا ناست دي، څه په اسلام آباد کې ناست دي، څه چرته ناست دي. خو یو ځل پکې موږ بیا هم یو بل چینج وکتو چې هغه دا و چې کوم مخکنی د خیبر پښتونخوا مخکنی وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب چې کوم دی نو هغه یو ځل بیا چې کوم دی میدان ته مخې ته رالو. د خبر در مخه ویلې کېږي داسې چې څه چې کوم دی نو دال میں کچھ کالا لگتا ہے، نو څه داسې مخې ته راغلی دي چې سهیل افریدي چې کوم دی نو هغه د سکرین مخې ته راتلل نه غواړي، او چې کوم وزیر اعلی پخوانی علي امین ګنډاپور صاحب و نو هغه چې کوم بیګاني خلک وو په اسلام آباد کې چې کوم درنه ورکولو والا خلک وو نو هغې ته باقاعده روټۍ رسولې ده او ځان یې ډېر زیات اکټیو کړی دی. موږ وکتل چې دې نه مخکې علي امین صاحب چې کوم دی نو هغه به په ډي خان کې ناست و سټریټ موومنټ کې، هلته کې به چې کوم دی سټریټ موومنټ چلولو. خو د پرون نه موږ ګورو چې علي امین صاحب ډېر زیات اکټیو شوی دی او ډېر زیات مخې ته هم راځي او درنا کې هم شرکت کوي. او اوس هم ما یو ویډیو وکتله مخې ته چې په خپله ویډیو کې وایي چې موږ به تر هغې پورې دغه درنا جاري ساتو چې تر کومه پورې زموږ مطالبات منلی شوي دي. نو دغه مطالبات هم چې کوم دي نو پکار ده چې زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي دې نه مخکې هم د پرایم منسټر شهباز شریف سره ملاقات وکړو. پکار ده چې په هغې کې دا خبرې ډسکس کړې وي، خو چې کومې خبرې هلته کې شوې وي او ډسکس شوې وي نو هغه هم تر دې دمه پورې مخې ته نه دي راغلی. ګرانو کتونکو دا و زموږ نانی ولاګ در بل ولاګ پورې ماله او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان.